السلام علیکم مرګرو نن ویډیو پیغام په ذریعه باندې به تاسو سره یو څو خوشخبریانې چې نو ډسکس کوم. پیلنۍ خوشخبری دا ده چې پی او آر کینسلیشن چې نو هغه کېدی شي او ما تاسو ته دا مخکې ویلو چې عدالت په ذریعه باندې کېدی شي، ځکه چې تاسو کله نادر لاړ شئ نو نادره کې تاسو ته هم دا وایي چې پالیسي نشته. او نن هم چې نو ما له کلاینټس راغلیو، نن 29/1/2024 دی او هغوی هم دا ویل چې 2 کاله چې موږ وکړی دو، موږ نادرې له ورشو او موږ ورته وایو چې زمونږ دا پی او آر یا دا ای سی سی چې دا کینسل کړي او موږ له شناختي کارډ ایشو کړي، خو شناختي کارډ یې ولې نه ورکوي. داسې چې نو ما له کلاینټس راغلل او هغوی چې نو همدغه شان مسله وه، پی او آر یې اخیستی وي، ای سی سی یې اخیستی وو. هغه کیسز چې نو عدالت ته لاړل او عدالت کې باقاعده واورېدلی شو او په دې کې عدالت دا فیصله وکړه. دا یو څو ورځې پهله چې دا فیصله چې نو وشوه او نن چې نو د دې کاپي ماته میلاو شوه او په هغې کې دا وویلی شو چې دا ای سی سی دا پی او آر دا به دا کس سرنډر کړي او چې کوم د دې فیس دی هغه فیس په جمع کړي او تاسو ورته د ویریفیکیشن نه پس وګورئ چې یاره دا همغه کس دی او که نه دی، د زوی دی او که نه دی، یا چې د نوسې دی او که نه دی، او شناختي کارډ یې ورته ایشو کړي. دا د هر دویم زمونږ د افغان همدا مسله ده او دا را روانې دي دا مسلې. زمونږ کنات را غواړي یا زمونږ منسټري اف انټیریر غواړي نو دا پالیسي چې دا مخکې هم چلولی شي او دا د دې اذیتونو نه زمونږ افغانیان وروڼه چې هغه بچ کولی شي. خو زمونږ حکومت چونکې کیر ټیکر ګورنمنټ دی، انټرم سیټ اپ دی، د دې د لاسه چې نو میجر ډیسیژن نشي اخیستی، غټې فیصلې نشي کولی. نو امید لرم چې زما د ویډیو پیغام په ذریعه باندې د دې کیسز په ذریعه باندې چې کوم کیسز موږ کوو د دې په ذریعه باندې د منسټري اف انټیریر یا چې زمونږ نادره داسې یو پالیسي وباسي چې هغې سره زمونږ چې کوم د افغان وروڼه دي او هغوی چې نو یا پاکستاني وروڼه دي، هغوی چې ای سی سی جوړ کړی دي او یا چې زمونږ افغان وروڼه دي هغوی شناختي کارډ جوړول غواړي، نیشنلټي یې اخیستل غواړي، نو هغوی چې نو دې نه مستفید شي او مخکې ژوند چې هغه ښه تېروي. او بلې ویډیو په ذریعه باندې به تاسو سره زه دویم چې کوم ګډ نیوز دی، خوشخبري ده، هغه به په دویم پارټ کې چې نو تاسو سره شیر کوم. بله ویډیو هم وګورئ. ډېره مهرباني.